اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن شریف کی سورة فجر کی الله پاک مونږ ته دا خبره کړې ده چې ستا رب د هر چا عملونه ساری مورچه کې دی. وقال الله تعالى الله پاک ارشاد فرمایلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان ربک لبالمرصاد یقینا ستا رب په مورچه کې دی. لکه څوک چاته ناست دي که نه او د هغه نقل و حرکت نوټکۍ ګوري ویني ګوري. الله پاک د بندگانو ټول عملونه کارونه ویني ګوري ښه ترې نه واقف دی. که ښه عملي هم الله ته معلومه دی، که ښه عملي که نه الله ته معلومه دی او بدلې ورکولو والا څوک دی. ګورئ که دا یقین زمونږ زړه ته کوشو که نه لکه یو باریکه خبره ده زړه ته کوزول غواړي. زما د نیک او بد هر قسم عمل نه الله پاک ښه خبر دی. نو ګورئ دا نیک عمل به ترې راولو. د نیک عمل بدلې ورکولو والا څوک دی؟ بنده به سي او د بنده بدله به سي. چې بدلې ماله الله را کولو والا دی نو زه به هم الله ته ځان ښیم که نه. ګورئ مثالونه خو د الله په شان کې ښه ني خو ځان پوهیو. یو کس دی هغه یو ټیکهدار سره دیاړي کوي، نو دی به دې ټیکهدار ته په دې کار کې ځان ښیي چې زه وفادار یم که نه. د لارې لاروي ته به هم ځان ښیي ټیکهدار ته، ځکه دله بدله څوک ورکوي د دې کار ټیکهدار. او د نیک عمل بدله ورکولو والا څوک دی؟ الله پاک. نو تاسو به چاته داسې کمقل مزدور کتلی چې هر چاته ځان ښیي چې زه خو دیني تکړه یم. زما د خبرې مطلب دا دی چې دا خبره زموږ یقین ته پوشي چې نیک عمل هم الله ویني، بد عمل هم الله ویني. د نیک عمل بدله ورکولو والا هم الله دی. نو موږ به په دې نیک عمل کې بل چاته ځان نه ښیو سوا د الله. یوه شوه. دویم هر قسم بد عمل الله پاک ویني ګوري. دا دنیا د بدلې نه ده، دا دارالعمل دی، دا د دیاړۍ او د محنت میدان دی او مزدوري به په بل جهان کې ملاویږي د مرګ نه بعد. کله کله د ځینو عملونو بدله دلته ملو شي لږه څه ناڅه، خو اصل بدله د مرګ نه بعد ده. اصل بدله ګورئ د نیک عمل ده او که د بد عمل ده دا د مرګ نه پس ده. نو دا بد عملونه چې دي که نه دا الله پاک ویني ګوري، جمع کېږي بنده پسې د ذرې ذرې حساب به کېږي. د ذرې ذرې الله ته خو معلومه دي. سره د معلومتیا بیا هم الله پاک مونږ سره ګواهان خوشي کړي دي. دا ونې بوټي په مونږ باندې ګواه دي، اسمان او ځمکه ګواه ده. څومره مخلوقات چې دي که نه که سادار دي او که بې سا دي، یعنې جاندار دي او بې جانه دي. دا د کاڼو لوټو نه جوړ دا دیوال نه دی، دا به هم د بنده د نیک عمل او د بد عمل ګواهي ورکوي سبا د قیامت په ورځ باندې. ها دا ملایکې الله پاک له ګوري دا ګواهان دي. په کوم رجسټر کې چې لیکل کېږي هغه ګواه دی. او د دې نه علاوه دا لاس خپې غوږ سترګه پوزه نه ده، دا په بنده به ګواهي ورکوي چې په لاس یې ګناه کړي، لاس به پې ګواهي ورکوي چې د په ما باندې دا عمل کړی. چې په خپه ګناه شوي خپه ګواهي، چې په غوږ ګناه شوي د غوږ ګواهي، چې په پوزه ګناه شوي د پوزې ګواهي، چې په سترګه ګناه شوي د سترګې ګواهي. نو اوس وایي د دې ګواهانو نه سړی پټه ګناه کولی شي د لاس خپونه. څنګه به د خپل لاس پې ځان نه سړی یو الماری یو تاخ کې کېږي او بیا به ګناه کوي. نو دا ټکې مونږ او تاسو دپاره د ګناهونو د پرېښودو یو ډېره زبردسته وظیفه ده. خو که دا زړه ته کوزه شوه ما الله ویني. یاره یو ډېر بېایمانه نه بېایمانه انساني مونږ ورته بېایمانه وایو که نه چې سم کارونه نه کوي. که هغه هم د ګناه په وخت کې ځان سره یو د درې ځل داسې وویل که نه چې ما الله ویني، ما الله ویني، ته په الله باور وکړه د دې به الله پاک دغې ګناه نه بچي. قرآن مجید وایي دا ګناه د بنده نه په دې وجه کېږي چې ده نه په دغه وخت کې الله جل جلاله مکمل هېري. او که ده ځان ته رایاد کړه چې ما الله ویني که نه ده نه به ګناه ونه شي. ګورئ مونږ انسانان یو، د سرکاري ځایونو کې چې کوم ځای کې دا کیمرې لګېدلي او ورسره بورډ لګولی ورباندې لیکلي چې کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. د کیمرې سترګې تاسو ته ګوري. چې کله سړي ته پته ولګي چې دې ځای کې زما نقل و حرکت ناسته ولاړه د سترګو اشارې د پوزې د غوږ اشاره دا زما په کیمره کې ریکارډ کېږي او مخکې ورته هلته ناست دی ویني ګوري. یا بعد کې بیا کتلی کېږي، زما زوی لور ته هم ښودلی کېږي چې دا یې کړي. نو هلته مونږ څومره اودس کې کېږو.
او دا کیمره خرابېدم شي په دې بجلی م تللی شي د دې نه دا محوه کېدم شي یا خوا کېدم شي او د الله جل جلاله چې کومې کیمرې دي که نه کیمره هم ورته ویل بېادبي ده همدا وجه ده یو بنده به د قیامت په ورځ راوستلی شي نو دته او الله ته خو به پته وي نو الله پاک به ورته ووایي چې بنده تا خو دا ګناهونه کړي دي کړي مې دي یا الله نو دا مخامخ لمبو والا سور دوزخ دې ته تګ خوښې او که ستا د زندګۍ د کله نه چې ته په ښه بد پوه شوې په ځوانۍ راغلی او تر پیرۍ او تر مرګه پورې چې تا کمې ناکر دي کړي دي پټې دي کړي دي ښکاره دي کړي دي د هغې ریکارډینګ او هغه ټول ژوند ستا د رشته دارانو ته او د ګاونډیانو ته ښکاره کړم او که دوزخ ته تګ خوښې وایي د ده ماضي به دومره خرابوي چې دی به خدای ته وایي چې دا شرم خو نه شم برداشت کولی چې زما د ځوانۍ او د پیرۍ او د هلکوانۍ او دا ناکر دې ښکاره شي خدای دا دوزخ مې خوښ داسې خبره ګورئ یو خبره چلیږي زموږ او ستاسو په دې کلي وطن کې تاسو به هم ډېر اورېدلي څوک څه کار کوي که نه څه ګناه کوي یو مشر سړی یو نیک سړی ورته وایي مه کوه دا ګناه نو هغه سره چې بل څه جواز نه که نه هغه وایي مړه څوک یې تپوس کوي څوک یې تپوس کوي خصوصا دا سرکاري څیزونه چې موږ استعمالوو د حکومت د سرکار د خزانې څیزونه چې کوم موږ استعمالوو که نه هغه د سرکار په چوکۍ باندې ناست کس وي او که دا موږ عوام خلک شو د بجلۍ او د ګیس په معامله کې یا د اوبو پیپونه غورځولي زموږ په دې لارو کوڅو کې څه شوه ای پسې پیریان راغله دیوان راغله چا یوړ چې زما مخې ته پیپ پروت و ما راوویستو څه مې ترې جوړ کړه چاته مې ترېنه ستن جوړه کړې ده او چاته مې ترې لاهاړې جوړ کړې دی واوره ده ته به دې خیال دي او چې ورته ووایې چې نیکبخته دا خو سرکاري شی دی د عوامو شی دی د خزانې شی دی نو هسې وایي مړه څوک یې تپوس کوي فلاني 5 پیپه یوړه که ما یو یوړو څه چلو شو افلاني 2 تاره راکوز کړي دي ډایرکټ که ما یو راکوز کړو څه چلو شو افلاني یو کنیکشن 2 کنیکشن اخیستي دي د ګیس په غلا باندې پټه د شپې نو که ما یو واخیستو څه چلو شو چل خو دلته نه کېږي چل خو بالته کېږي بیا د دې زری حساب بالته کېږي د پردیو روپۍ په حق له موږ څه ویلي ټول کاغذونه صفا دي صرف 1 روپۍ په غاړه راغلی خدای ورته وایي زه دوزخ ته مې غورځولی ورشه ورته او یا کاله به ورپسې ورکوزېږي بیا به یې روچتوي او یا کاله به بره راځي بیا به یې د لاس نه روپۍ خطا کېږي بیا به ورپسې ځي او بیا به راځي او بیا به ځي او بیا به راځي خدای ته پته څو غوټې به خوري د آخرت یقین دی الله پاک زموږ محکم کې نه پرون هم یو ځای کې یو مجلس کې دا تپوس کېدو چې یاره د دې ګناه نه به څنګه بچ کېږو په دې موجوده ماحول کې بس اسان علاج دی چې کله میړه کې د ګناه خیال لاړو د ګناه خیال به راځي پیغمبران نه یو صحابه نه یو ملایکې نه یو د آخر زمانې د ګناهونو د سیلاب په وخت کې پیدا یو شر القرون دې ته ویلی شوی دی بدترینه زمانه د ګناهونو په اعتبار سره نو د ګناهونو مواقع ورکې ډېر دي وایي دا هم د سړي خوش قسمتي وي چې خدای پاک والا د ګناهونو موقع نه ورکوي او اوس وخت کې د ګناهونو موقع داسې فری مخامخ نو بس په دغه ټایم کې به څنګه د ګناه نه بچ کېږم ما الله ویني او رښتیا وایي نه ویني هسې ستاسو ایمان او یقین څه وایي ما الله ویني او صرف زما دا ظاهري بدن نه ویني زما اړه کې چې کوم څه تېرېږي هغې نه هم څه دی نه دی خبر تاسو وایي خبر دی ما الله ویني زما د ارادې نه الله خبر دی زما د سترګې لیدل کتل ویني زما د غوږونو اورېدل اوري زما وینا اوري ما نه الله خبر دی ما الله ویني ټیک شوه ما نه مور نه ده خبر ما نه پلار نه دی خبر ما نه تره او ماما نه دی خبر ما نه نیکه نه دی خبر ما نه مشر رور نه دی خبر ما نه ښځه نه ده خبر ما نه مور خور لور نه ده خبر ما نه د جومات استاد نه دی خبر ما نه د محلي مشر نه دی خبر ما نه بل سپینګیری نه دی خبر ما نه د خاندان مشر نه دی خبر خو ما نه خو الله څه دی خبر بس د ګناه په وخت کې دا خیال ما الله ویني یا ارحم الراحمین ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام صلی الله